بسم الله الرحمن الرحيم. وحد الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى إلى آخره. مصنف رحمت الله علیه چې کله د اسم تعریف دغه علامات بیان کړ او وجه تسمیه او ویلا، اوس د فعل تعریف کوي او د هغه علامات بیانوي، په اخر کې د فعل هم وجه تسمیه بیانوي. دی چې فعل چاته ویل شي، وحد الفعل نه د فعل تعریف کوي. خو فعل مخکې هم وجه حصر کې تعریف تر کړو چې د فعل د داسې کلماتو چې هغه په خپل معنی باندې داسې دلالت کوي چې هغه د درې زمانې نه ایوې زمانې ته محتاج وي. به درې زمانې کې موږ ویلو چې ماضي، مضارع او د غرنګ امر. خو مصنف رحمت الله علیه دلته انداز بدلوي چې مقترنتون بزمان ذلک المعنى، یعنی دغه الفاظ چې کوم ورکړي دي ضربا یا ضربو اضرب، دینه چې کومه معنا فهم ترسي دغه معنی ولا زمانه چې کوم دي هغه سره به پیوست وي. خو مراد دغه ماضي، مضارع، امر، ځکه ضربا د ماضي صيغه دو، یا ضربو د مضارع صيغه دو، اضرب د امر صيغه دو. نو صرف انداز بدل کړه دا، نو فعل هغه تعریف ته چې مخکې وجه حصر کې کړه. نو دای چې فعل د داسې کلماتو چې هغه په خپل معنی باندې داسې دلالت کوي چې هغه د درې زمانې نه بو ایوې زمانې ته محتاج وي. نو متستول مصنف رحمت الله انداز بدلوي چې دغه الفاظ مې چې کوم ورکړي دي په مثال کې دینه چې کومه معنا فهم ترسي هغه زمانې کې به وا زمانې سره د پیوست وي. هغه درې زمانې دي چې معنا فهم ترسي، وا ضربات او ضربو بل اضرب، ماضي او مضارع، امر فهم ترسي. دای چې وحد الفعل کلمه د فعل تعریف کوي چې د داسې کلماتو تدل علی معنی فی نفسها چې دا په خپل معنی باندې داسې دلالت کوي، دلالتن د دلالت په داسې وی چې مقترنتون بزمان ذلک المعنى چې هغه په پیوست وي دغه معنی زمانه سره. دغه معنی زمانه سره مطلب کزربا، یعنی دغه الفاظ مې درکړي دینه چې کومه معنی فهم ترسي یا غي معنی سره بو ایوي زمانه سره د خامخا پیوست وي. د ضربانا ضربا ماضی فهم ترسي، یضربون مضارع، ضربنا امر. بیا هغه نه پس تدای چې وعلامته، اوس بیا د فعل علامات بیانوي چې ان يصح الاخبار به لا انه، یعنی هر هغه لفظ هغه به فعل وي چې هغه مخبر به جوړیدای شي یا محکوم به جوړیدای شي یا مسند به جوړیدای شي، هغه به فعل وي لا انه، یعنی مخبر انه چې دا هغه به فعل نه وي. لکه مخکې هم ویلي و چې مخبر انه هغه د اسم خصادو، نو مخبر به هغه د فعل خصادو. الته هم ویلي و چې دغه مخبر به فعل ته خصام ویل ورکړه، علامات مو ویل ورکړه، ځکه چې عربو دغه فعل د مخبر به د پر وځ کړه دا چې د په ذریعہ سره بو خبر ورکول شي. دویم دا چې د مخبر به د فعل حساسه کدو چې فعل عرض ده، دا د غیر سره زون ټچ کوي، د فاعل سره زون ټچ کوي وغیرہ، او اراز دا صرف مسند به وي او مسند الیه وغیرہ هغه نشي جوړیدای. نو ځکه فعل هغه صرف مخبر به به جوړیدای شي لا انه، یعنی مسند به به مسند الیه یا محکوم به به محکوم الیه نشي جوړیدای. دویم نمبر کې دا یی چې ودخول قد والسین وسوف والجزم، چې کله قد په لفظ باندې داخل شي یا سین په لفظ باندې داخل شي یا سوف پر داخل شي یا په کوم لفظ باندې جزم اخر کې غلوي، نو دا به هم د فعل علامات وي. هغه وجه دا چې کله په لفظ باندې قد ار داخل شي، نو دغه قد د دې پوروي چې هغه ماضی حال طرف ته نږدې کی، نو کله کله تحقیق ته پررسي، به کله کله تقلیل ته پررسي، نو دغه ماضی حال ته نږدې کول، نو چونکه دا خو زمانات نو زمانہ فعل کی وي، دې وجنه قد علامات ته فعل وګرځیدل. غرنګ سین او سوف دواړه د استقبال له پررسي، خو سین هغه د قریب استقبال له پررسي او سوف د استقبال بعید د پررسي، نو استقبال زمانات او زمانہ په فعل کې وي، دې وجنه سین او سوف علامات ته فعل وګرځیدل. والجزم او جزم دا لکه څنګه مخکې اسم کې د حروف جراو
او د حرف ندا ولا میجه وجه ویلی وا چې الته کې مجرور هغه اثر د حرف جر وي یعنی اجر حرف جر مؤثر وي د مجرور اثر وي نو الته میج ویلو چې بیا بو اثر بغیر د مؤثر نه لازم نشي نو دلته کې هم د غرنګ دو چې د جزم چې کیم د اثر د حروف جازمه ده یعنی حروف جازمه مؤثر دي د جزمي اثر ده اوس جزم په فعل کې ځکه میجه علامه ورکړه چې حروف جازمه هغه په فعل باندې داخليږي اوس چې کله حروف جازمه په فعل باندې داخليږي هغه خو اثر ده چې په لفظ کې جزم پیدا کوي اوس که جزم خاصه میجه بیا فعل ته نو ورکړي نو مؤثر به بغیر د اثر نه پد شوه او دا ټیک خبره نه دو ان دی وجنه جزم هغه فعل ته ورکړ علامات وغیر سوال والتصريف نه د بل علامات بیني چې والتصريف الى الماضي والمضارع یو لفظ هغه پیله ماضی او مضارع نه وي خو چې کله ته ماضی او مضارع طرف ته روړوي ماضی نه جوړه کې مضارع نه جوړه کې نو بیا ودا فعل ګرځي ځکه دا علامت ته فعل ده لکه مثال کے طور پر ضربن هغه اسم ده مصدر ده چې کله د دینه ته ضربا جوړوي بیا یضربو جوړوي صيغه نه ماضی او مضارع جوړوي نو دا به د فعل علامات وي بیا ودا فعل وي ځکه چې ماضی او مضارع د زمانی د او زمانه هغه په فعل کې وکونه امرا او نهيا یو لفظ امر کېدل چې کې حکم می او نهيا یا یو لفظ هغه نه کېدل شبکه منشي لکه اضرب لا تضرب نو دا هدا فعل علامات دي ځکه چې دا غدوړي کې د طلب مناوي یو کې د کوله مناوي وکه مطلب دا چار وقت مطالباوي بلکې دا چار ما کوي نه کوله مطالباوي او طلب هغه صرف په فعل کې کیږي دې وجنه مدا علامات فعل ته ورکړ واتصال الضمائر البارزه المرفوعه نحو ضربته او ضمیر مرفوع متصل ضمیر منصوب متصل ضمیر مجرور متصل دغه چې کوم ضمائر دي چې هغه متصل وي د فعل سره هغه مو علامات ته فعل وګرځول لکه ضربتو کې تو ضمیر مرفوع متصل لا د دې پوره چون کې دغه ضمائر هغه فعل وکي کیږي او فعل هغه د فعل وي د دې وجنه د علامات هم بیا فعل ته ورکړ وتا التانیث الساکنه تا چې هغه ساکنه وي د تانیث ته پررسي لکه نحو لکه ضربت کې چې کیمه تا دو هغه ساکنه د تانیث ته پررسي نو دا هم علامات میجه فاعل ته ور کړ ځکه چې دغه تا ساکنه دا په دې باندې دلالت کوي چې دلته کې فاعل هغه مؤنث تا نو فاعل چونکې د فعل وي د دې وجنه بس دغه علامات ته تا ساکنه ولا فعل ته ور کړ ونونی التاکید یعنی نون تاکید ثقيله او نون تاکید خفيفه د دوړه علامات ته فعل وګرځول دی وجنه چې دغه دوړه په معنی کې طلب پیدا کوي طلب د پررسي مې مخکې خو ویل چې طلب معنا چونکې فعل کې دی وجنه د علامات فعل ته ور کړ اوس چې کله علامات ته فعل بیان شال لکه څنګه اسم کې الته اعتراض ور باندې شو چې فإن كل هذه خواص الاسم نو دلته دا یغی چې فإن كل هذه خواص الفعل دا گویا چې د یو سوال مقدر جواب دا سوال دا چې تو علامات بیان کړ علامات خود دې ته ویل شي د کیم شي د سشي علامات دې ته ویل شي چې هغه د اغه نه جدا کیږي نه حالانکه میجه خو وینو چې تو متکیم علامات او شل جنون تاکید دا هم د فعل خاصاد او د فعل علامت ته خدا خو په مزي کې نه لګیږي او تو چې مزید فعل علامت ته نون تاکید فعل علامت ته حالانکه مزي سره نون تاکید نه ټچ کیږي دا څنګه تای ساکنه درته ویل چې دا د فعل علامت ته او مضارع فعل دا او مضارع کې هوتای ساکنه نه ټچ کیږي علامت پکې نرسي هغه جواب دادا چې فإن كل هذه خواص الفعل چې دغه څومره می چې تر بیان کړ علامات دینه خواص مرادی د فعل خواص دي او بیا خواص څه مطلب او خاصه چې کیمه دو هغه تعریف می مخکې ها کړو چې خاصه دې ویل شي چې خاصه الشيء ما يوجد فيه ولا يوجد في غيره چې خاصه د شي هغه وي چې هغه صرف په هغه کې وي هغه نه غیر کې نه وي یعنی دغه علامات چې کیم د فعل خواص دي دا مقصد دا چې دا په فعل کرسی او په فعل ما سوا اسم او حرف کې به دغه علامات نرسي بیا میشه دا ویلو چې خاصه بیا په دوا قسمه د یو خاصه شامله او یو خاصه غیر شامله خاصه شامله دي ته ویل شي چې هغه خپل ټول افراد ته شامل وي یعنی دغه د فعل علامات په ټول علامات په فعل کې موجود وي په ول لفظ کې ټول موجود وي نو خاصه غیر شامله ده چې هغه بعض علامات په بعضي کې وي او بعض علامات په بعضي کې وي نو دلته کې فإن كل هذه خواص
خاص الفعل مراد خاصه غیر شامله مراد دو چې هغه د فعل ول علامات په حرف او په اسم کې بنوي او د غرنګ په ځنې کې بوي او ځنې کې بنوي هغه نه پسته لکه څنګه اسم کې آلتا و معنى الاخبار انه ولا وضاحت کړو چې نور هټول وضیح د معنى الاخبار انه کې لږ کې غوند شبهه وا الته وضاحت وکړ ودلته دای چې معنى الاخبار به یعنی د مخبر به وضاحت کوي چې د اغه نه دا شک او شبهه پیدا کېدله چې مخبر به نه سم مراد ده مخبر به نه مراد چې صرف دا دا چې کیم شای مخبر به وي هغه به د فعل خصاوي اوس بیا مخبر به کې امر او نهي هغه چونکه مخبر به نه دي بلکې هغه انشاء نو دا به بیا په مخبر به کې شامل وي او کنه وي مصنف رحمت الله علیه چې معنی الاخبار به مخبر به معنی او مطلب مقصد دا ده محکوما به چې دا به محکوم به وي نو چې کله محکوم به شل نو محکوم به کې لکه څنګه مخبر انه محکوم به کې بیا امر او د غرنګ نه چې کوم دي هغه دواړه شامل دي نو وضاحت یې د پوره وکړ چې امر او نهي هغه هم په مخبر به کې نه دي مراد محکوم به ده هغه پکې شامل دي او بیا اخر کې وجه تسمیه بیني چې فعل ته فعل ویل شي دای چې ويسمى فعلا باسم اصله چې فعل ته میجه فعل ځکه نو ما ویل کړه به اسم اصله د فعل چې کوم اصل ده هغه اصل نو ما مدته ویل کړه نو هو المصدر چې هغه مصدر ده یعنی فعل اصل ده که مصدر اثر ده نو بعض نحویون یې چې دغه مصدر هغه اصل ده او د فعل چې کوم د اغا د فرع د مصدر نه جوړ شوی دا دی وجنه د مصدر نه چې فعل جوړ دا نو مصدر مشتق منه دو او دای مشتق ته نو مشتق منه اصل وي مشتق فرع وي دی وجنه دای چې میجه فعل ته د خپل اصل نو ما ورکړه چې اغا مصدر دا او مصدر په خپل نو ما پیله فعل وا به چې کله د فعل من جوړ شال به مو اغي ته مصدر نو ما ورکړه دي ته مو فعل نو ما ورکړه ویل لئن المصدر هو فعل الفاعل حقیقتا چې د مصدر دا په حقیقت کې د فاعل فعل وي څه مقصد مطلب دا وایي چې ضرب زیدون دلته کې زید چې کوم د فاعل دا ضربای فعل دا نو ضربن هغه مصدر دا اوس د فاعل چې کوم فعل دا یعنی فاعل زید دا او دل چې کوم یای دای په مصنف رحمت الله چې د فاعل چې کوم فعل په حقیقت کې مصدر وي مقصد دا چې دا ضرب زیدون کې دلته د کوم زیدون دا فاعل د اغي فعل ضربا دا خو مصدر یې هغه ولا ضربن دا زوا درابا مار نه منا کوي د غرنګ فعل مار منا دلته کې ضربادو نو د فاعل فعل یعنی دلته کې د زیدون ولا چې کوم فعل د اغا ضرب دا کنه او د غرنګ او د فعل ولا چې کوم مصدر دا اغا ضرب او د ځکه چې د فاعل ولا فعل چې کوم د اغا په حقیقت کې مصدر ده